بسم الله الرحمن الرحیم د څلورم فصل دویم لیکچر ته ټول ستړي مشئ. څلورم فصل دی دوه بعدي او درې بعدي حرکتونو په هکله دی. په نن لیکچر کې به موږ د پروجیکټایل موشن په اړه خبره وکړو. پروجیکټایل موشن یا پرتابي حرکتونه هم ورته وایي. زه دغه نوم نه ډېره استفاده نه کوم، زه دغه نوم ډېر استفاده کوم، پروجیکټایل موشن. پروجیکټایل موشن اصلي لغوي معنی چې دی، خپله لغوي معنی چې دی هغه دی چې کوم حرکتونه د ځمکې د جاذبې د قوې اثره چې کوم حرکتونه رامنځته کیږي هغوی ته پروجیکټایل موشن یادی کیږي، یعنی موشنز انډر ګریویټي یا د ځمکې د جاذبې قوې د اثره چې کوم حرکتونه رامنځته کیږي هغو ټولو ته پروجیکټایل موشن یادی کیږي. خو په کتابونو کې چې پروجیکټایل موشن یلی کیږي، په ټولو کتابونو کې چې یلی کیږي دوه بعدي حرکتونو ته پروجیکټایل موشن یلی کیږي. پروجیکټایل موشن مثلا یو فوټبالر دی او هغه فوټبال په لغته وایي او هغه فوټبال په هوا کې ځي یوې ارتفاع پورې رسیږي او بیرته ښکته راځي. صحیح ده؟ دا د فوټبال هغه دی مسیر دی چې طی کوي. دغه حرکت ته چې هم په پورته ځي هم په ارتفاع باندې ځي، یعنې ته دغه ارتفاع پورې رسیږي، دا که د ځمکې سطح شي ګراوند، دا تر دې ارتفاع پورې لاړو د ایچ او دومره فاصله یې ووهله، دغه فاصله یې ووهله، د فاصلې ته زه آر وایم یا اس ورته وایم. دغه دوه بعده شول چې په یو یې زه ایکس فرض کوم او بل یې زه وای فرض کوم. دغه حرکت ته پروجیکټایل موشن یلی کیږي. یا یو د کرکټ لوبغاړی دی هغه بال پرتاب کوي، مثلا په باونډرۍ باندې ولاړ دی او هغه یو بیټسمین بال وهي، هغه باونډرۍ ته ځي او دی باونډرۍ نه بال راخلي، هغه بیرته وکټ کیپر ته شړي. نو دغه بیرته چې وکټ کیپر دغه ځای کې ولاړ دی، دلته وکټ کیپر ولاړ دی، دغه بال دغه موشن چې دی دا دوه بعدي دی، یعنی هم په افقي فاصلې باندې مخکې ځي په آر او هم یې وای ارتفاع طی کوي دغه ارتفاع. او یا یو بیټسمین بال وهي، مثلا یو بیټسمین په هوا کې بال وهي او هغه باونډرۍ خواته ځي. صحیح ده؟ باونډرۍ خواته د شپږیزې دپاره ځي، دغه چې هم ارتفاع لري ایچ او هم یوه فاصله طی کوي، د باونډرۍ نه بیرون ځي. دغه رقم حرکتونو ته پروجیکټایل موشن یلی کیږي. پروجیکټایل موشن یا پرتابي حرکتونه. راځئ په دې هکله نن هغه وکړو. دغه د پروجیکټایل موشن ډېر مشهور حرکت چې دی همدغه ډولونه دي چې هم په افقي محور باندې ځي هم په عمودي محور باندې ځي. راځئ دغه شکل لږ سم تحلیل کو. زه دغه شکل داسې جوړوم چې ایکس او وای محورونه جوړوم. دلته د ایکس محور وایم او ارتفاع ته د وای محور وایم، او یو بال یا یو جسم په دغه زاویه باندې د افقي محور سره د تتا په زاویه باندې پرتاب کوي. صحیح ده؟ دا جسم داسې پرتاب کوي او بیرته هغه ته راځي، د ځمکې سطحې ته راځي. دغه اولنی سرعت د دغه جسم اولنی سرعت ته زه یو وایم او په څومره لوړې ارتفاع دا د یو وخت نه وروسته تر ټولو مکزیمم ارتفاع ته رسیږي. دغه ارتفاع ته زه ایچ وایم، یعنی د ایچ په ارتفاع باندې دغه لوړ ځي. دغه نقطې ته ای وایم، دغه ته بی وایم. کله چې د بی ارتفاع ته ورسېدو دلته بیرته د په ښکته د ځمکې د جاذبې قوې د اثره بیرته په ښکته راځي، نو دغه جسم بیرته ځمکې ته راغورځېږي. د دغه اولني سرعت دوې مرکبې دي، یو یې د وای په محور او بل یې د ایکس په محور. د ایکس محور مرکبه به چی شي یو ایکس
مساوي کیږي یو ضرب کوساین د تیتا د دغه زاویه کوساین او د وای محور مرکبه به چی شي هغه ته یو وای وایم یو وای د مساوي کیږي یو ضرب ساين د تیتا په دې بال باندې دا که زه بال په فرض کم چې همدغه پرتاب شوی دی دا بال شي په دغه بال باندې په افقي ډول کوم تعجیل نشته چې هغه په وکی اثر په وکی په افقي ډول کوم تعجیل نشته چې اثر په وکی افقي تعجیل یا AX صفر دی ځکه چې دغه ځکه کومه قوه چې پرې وارده شوه نوره نه د لارې په اوږدو کې د مخامخ کومه غشته قوه شته چې د تعجیل ورکي او روی کی او نه د شاته کومه قوه شته چې تعجیل ورکي زیات کی نو په افقي ډول کې چې کوم تعجیل دی هغه صفر دی چې په افقي ډول د دې تعجیل صفر دی معنا دا چې UX د دې کانسټنټ دی کانسټنټ دی یا په افقي محور باندې د دې سرعت چې دی هغه ثابت دی ځکه چې په افقي محور باندې په دې پسې هغه نشته کومه قوه نشته هماغه اول کې چې کومه قوه ورکړی شوې دی د هغې د اثره چې کوم سرعت دی په هماغه سرعت باندې دغه حرکت کوي او په عمودي ډول په دې باندې په هره نقطه کې د جی تعجیل اثر کوي په دغه نقطه کې د جی تعجیل په دې نقطه کې د همدغه جی تعجیل دی وجه اول چې هغه پورته روان دی جسم پورته روان دی تر بي نقطې پورې په جسم باندې د جی قوه اثر کوي او د جسم سرعت لوړ کوي کموي اخر په دغه نقطه کې چې کله بي ته رسیږي د جی دی وجه د دې افقي کوم سرعت چې دی هغه صفر ته رسیږي یعنی یو وای دلته صفر ته رسیږي یا هغه ماکسیمم چې کوم اخري سرعت ته په هغه کې هغه ته ځاخري سرعت یا وی وای په دغه ځکه وی وای صفر کېږي د هغه وروسته د جاذبې تعجیل دی وجه چې دلته موجود دی د جاذبې تعجیل دی وجه بیرته جسم دی خطا کوي حرکت را کوي صحیح ده نو په وای محور باندې د دې هغه صفر کېږي په وای محور باندې د دې سرعت بیرته راتیزیږي د جی د تعجیل دی وجنه او دلته ماکسیمم کېږي اول کې دلته په وای باندې ماکسیمم په شروع کې او بیا دلته ماکسیمم کېږي دلته ټولو کې جی عمل پې کوي ګوره دغه ځکه متوجه شئ د جسم سرعت خپل صفر نه دی د جسم سرعت په ایکس باندې شته یعنی دلته دی په جسم سرعت یو ایکس اماغه یو ضرب کوساین د تیتا ده صرف په دغه ځای کې وی وای صفر ده صحیح ده په دغه ځای کې صرف د وای په محور چې کوم سرعت ته هغه صفر ده خپل د جسم سرعت هیڅ وخت نه صفر کیږي په هوا کې هیڅ وخت نه صفر کیږي خو صرف د وای په محور په میکسیمم نقطې کې د وای سرعت صفر کیږي د دې لپاره زه ځینې خصوصیات باید ولیکم د دغه حرکت لپاره موشن پراپرټیز یا د دغه حرکت خواص زه یو ایکس یو ضرب کوساین د تیتا ده یو ضرب کوساین د تیتا او ایکس چې ده یا په ایکس محور باندې تعجیل چې ده د دې صفر ده په دغه باندې چې تعجیل صفر شو معنا دا چې په ایکس ډایرکشن باندې په ایکس ډایرکشن یا په ایکس سمت د دې ویلاسټي کانسټنټ ده یا ویلاسټي ثابته ده ویلاسټي کانسټنټ شو دا د ایکس په محور د دغه حرکت خصوصیات دي تعجیل نشته د ایکس په محور ځکه چې نه کومه قوه په مخ کې ورته شته چې د دې معنی شي او نه کومه قوه شاته ورپسې شته چې د دې سرعت زیات کینو تعجیل صفر ده او سرعت دغه د په ایکس محور باندې دغه سرعت په ټولو اوږدو کې ثابت ده په وای محور باندې راشي یو وای یو ضرب ساين د تیتا ده دغه یو ضرب ساين د تیتا ده او په د وای په محور باندې د دې تعجیل چې ده منفي جی ده په هغه کې مې درته ویلي په ون ډایمنشنل کې مې درته ویلي و چې کومه جسم پورته غورځو او یا که جسم ښکته راغورځو په دواړو وختونو کې چې ده منفي ده یعنی منفي جی عمل کوي په ټول وخت کې ځکه چې د جی جهت هر وخت ته خواته ده
نو جی ای وای چې دی په یا په وای محور باندې تعجیل چې دی هغه هر وخت جی دی. د دغه تعجیل د موجودیت د وجنه د دغه تعجیل د موجودیت د وجنه وی وای یا د وای په محور باندې حرکت چې دی دا اول کې ډیکریز کیږي، فرست ډیکریزز یا کمیږي، په اول کې دا سرعت کمیږي کله چې ماکسیمم ته ورسیږي اټ ماکسیمم یا د بی په نقطې کې دلته وی وای اټ ماکسیمم وی وای صفر کیږي، په ماکسیمم کې جسم ودرېږي او د هغې نه وروسته بیرته د هغې نه وی وای صفر کیږي په ماکسیمم کې او د هغې نه وروسته and after that واپس دغه خواته بیا سرعت په وای محور باندې انکریز کیږي، وی وای بیرته انکریز کیږي او and after that it increases. نو د وای او د ایکس په محور باندې که تاسو ته دغه خصوصیات یاد وي، د ایکس په محور باندې دغه خصوصیات درته یاد شي او د وای په محور باندې دغه خصوصیات درته یاد شي، تاسو ډیر په اسانۍ سره هغه کولی شئ چې شی کولی شئ د دې فارمولې ثبوت کولی شئ او سوالونه حل کولی شئ. ښه په دې کې درې شیان دي په دغه پروجیکټایل موشن کې. یو دغه دی چې که جسم پرتاب کیږي په یوې زاویې باندې څومره وخت نیسي د دغې ځای نه چې حرکت کوي تر دغې ځای پورې چې رارسیږي، د جسم چې رارسیږي دغې ته ټایم اف فلایټ یایي. ټایم اف فلایټ دا څومره وخت ونیسي دغه ټي ته ټي ټایم اف فلایټ ورته یایي. ټایم اف فلایټ یا د پرواز وخت، د پرواز وخت یو باید دغه پیدا کو. دویم په څومره ماکسیمم ارتفاع باندې دغه جسم تلای شي دغه ایچ. دویم باید ماکسیمم ارتفاع یا ماکسیمم هایټ، ماکسیمم هایټ باید پیدا کو چې په څومره ماکسیمم ارتفاع باندې دغه جسم تلای شي، هغه د دې په سرعت او د دې په زاویې پسې تړلی دی. او دریم د دغې نقطې نه تر اخري دغې نقطې پورې دغې ته آر ویل کیږي یا رینج ویل کیږي یا هاریزنټل رینج ورته ویلی کیږي. آر هاریزنټل یا افقي انټروال یا رینج، هاریزنټل رینج. نو دغه درې شیان باید مونږ پکې پیدا کو. دا دریم هغه شو خاصیت شو. یوې باید ټایم اف فلایټ پیدا کو، یوې باید ماکسیمم هایټ پیدا کو او یوې باید هاریزنټل رینج پیدا کو. راځئ د دغو درو دپاره جدا جدا فارمولې باید پیدا کو. اوله فارموله پیدا کوم د ټایم اف فلایټ ته. ټایم اف فلایټ، ټایم اف فلایټ یا په لوی ټي خیم. ټایم اف فلایټ کوم وخت و چې کله جسم د دغې نقطې نه شروع شو او بیرته چې ځمکې ته رارسیږي په ځمکې لګیږي چې دغه څومره وخت کې دغه فاصله طی کوي یا په هوا کې څومره وخت تېروي، دغه ته ټایم اف فلایټ یایي. د دې دپاره فارموله دی ټي مساوي کیږي 2 یو ساین د تیتا، 2 یو ساین د تیتا پر جی. دغه فارموله باید ورته ثبوت کو. مونږه فکر وکړئ چې جسم دغې نقطې ته، جسم تر دغې نقطې پورې په ټي وخت کې ځي، صحیح ده، دغې پورې په ټي وخت کې ځي او بیرته د دغې نه بیرته بیا دلته په ټي وخت کې ځي. دغه دواړه وختونه سره مساوي دي. دلته چې جسم په څومره وخت کې رسیږي د دغه نه بیرته جسم بیرته په ټي وخت کې رارسیږي. دا ولې سره مساوي دي؟ ځکه په دې حرکت کې تاسو وګورئ دې خوا نه جی ثابت دی او دلته هم جی ثابت دی. کله چې جی ثابت شي په هغه حرکتونو کې یو هم ثابت شي او جی هم ثابت شي، په هغه حرکتونو کې عین فاصلې په عین وخت کې ویل کیږي. کله که جی تغییر خوړلی وای بیا دغه وختونه نه تغییر نه خوري، صحیح ده. نو مونږ که دغه طرف پیدا کو تر دغه پورې چې دغه د بي نقطې پورې که څومره وخت کې ورسیږي هغه شکل داسې و چې دغه نه
لاړو دغه نقطې ته مونږ د بي نقطه ویلې وه. دغه وخت چې دغه پورې رسیږي زه ټي وایم او دغلته ا نقطه ورته وایم. دغه یو او د دې په ایکس محور او وای محور دا تیتا و. په ایکس محور باندې یو ایکس یو ضرب کوساین د تیتا ده او په وای محور باندې د دې سرعت یو ضرب ساین د تیتا ده. مونږ که دغه ارتفاع ته چې په څومره وخت کې رسیږي یعنی دومره ارتفاع دغومره ارتفاع چې په څومره وخت کې ویل کیږي هغه وخت ټي دی، نو ځکه د وای د ډایرکشن یا د وای د محور هغه په نظر کې ونیسم، سرعت په نظر کې ونیسم، نو داسې لیکم چې په یو وای څومره دی؟ یو وای دی یو ضرب ساین د تیتا او په وای محور باندې تعجیل څومره دی؟ په وای محور باندې یا ای وای څومره دی؟ ای وای منفي جی دی او اخیری سرعت په دغه ځای کې چې ودرېږي په اخیری سرعت هغه څومره دی؟ وی وای دا مساوي صفر دی. نو ځکه د اولني سرعت او د اخرني سرعت ترمنځ هغه رابطه استعمال کوم چې مونږ په د ثابت تعجیل دپاره ویلې وه چې وی مساوي کیږي یو جمع ای ټي. په دغه فارمول کې که زه دغه اخرنی سرعت شي یو وی اخرنی سرعت شي چې په دغه نقطې کې دی، په دغه نقطې کې چې کوم سرعت دی هغه واچوم هغه صفر دی او اولنی سرعت د یو په محور څومره دی؟ د یو په محور اولنی سرعت یو ساین د تیتا دی جمع ای څومره دی په وای محور باندې منفي جی او ټي څومره دی؟ ټي یعنی په ټي وخت کې زه غواړم چې په دغه ځای ته ورسېږم هغه ټي دی. تاسو د دې خوا نه دا به منفي جي ټي شي نو دې خوا ته چې واړوئ جي ټي به شي دا به مساوي شي یو ساین د تیتا او د دې ځای نه به ټي مساوي شي یو ساین د تیتا پر جی. دغه فارمول به شي دا به د یو طرف وخت شي یعنی تر دغه پورې د بل تم هم دغومره وخت نیسي نو مونږ ټوټل ټایم به شي 2 ضرب ټي نو دا به په 2 کې ضرب کم د دې ځای نه به ټوټل ټایم به ماته راوځي 2 ضرب ټي دا مساوي شي د ټي په ځای دغه فارمول ولیکئ 2 یو ساین د تیتا پر جی. نو دغه فارمول مونږ ته لاسته راغو. تاسو کولی شئ ټوټل وخت د 2 یو ساین د تیتا پر جی نه پیدا کړئ. مونږ کولی شو دغه نقطه سی دی دا نقطه سی دی مونږ کولی شو دغه فارمول د یو بلې طریقې نه هغه کو ثبوت کو چې د وای په محور د ډسپلیسمنټ د فارمول نه د ای سی نقطو ترمنځ که د ای سی نقطو ترمنځ مونږ ډسپلیسمنټ وګورو د ای سی نقطو ترمنځ مونږ ډسپلیسمنټ وګورو په دغه شکل کې نو د وای په محور ډسپلیسمنټ صفر دی او مونږ د ډسپلیسمنټ معادله څه هغه کو ولیکو په هغې کې ډسپلیسمنټ د طریقه لاړ شو هم کولی شو چې دغه فارمول ثبوت کړو. راځئ د هغې د طریقه وګورو. د ایس وای په محور باندې به ډسپلیسمنټ صفر شي ځکه چې کومې نقطې نه چې شروع شوی و د ای او سی ترمنځ د ای او سی دغه نقطې نه ډسپلیسمنټ شروع شو بیرته د سی نقطې ته راغو یعنی د وای په محور هم پورته لاړه خو بیرته خپلې هغه ته راغو. د وای په محور ډسپلیسمنټ صفر شون نشته نو د وای په محور باندې ډسپلیسمنټ صفر موږ که د ډسپلیسمنټ معادلې نه لاړ شو اس مساوي کیږي یو ټي جمع یو پر 2 ای ټي مربع. په دې ځای کې د ډسپلیسمنټ په ځای صفر ولیکئ د اولني سرعت په ځای یو ساین د تیتا ولیکئ. مونږ ته دغه وخت هغه دی اوس ټول وخت مونږ پیدا کوو د واړه ټي په ځای غټ ټي ولیکئ ځکه ټول وخت زه پیدا کوم جمع یو پر 2 د جی په ځای د ای په ځای منفي جی ځکه په هغه کې تعجیل منفي جی دی د وای په محور او د دې په ځای ولیکئ ټي مربع. په دې کې ټي مربع مشترک ونیسئ نو ټي به مساوي شي د یو ساین د تیتا منفي جی ټي پر 2 بشي ټي پر 2. دغه معادلې دوه حل لري یا باید دغه صفر وي یا باید ټي صفر وي ټي صفر شي او یا باید دا صفر شي یا دا
ټرم صفر شي. دا په کوم وخت کې صفر کېږي؟ دا په هغه وخت کې صفر کېږي چې کله حرکت شروع نه و په اول کې، یعنی جسم چې دلته و ټي صفر و په هغه وخت کې، خو موږ چې کله جسم ته پرتاب ورکو دا د وخت تېرېدونه وروسته بیا ټي نه صفر کېږي، بیا باید د بل ټرم صفر شي. نو موږ دغه په هغه وخت کې صفر کېږي چې کله جسم د شروع په حالت کې و، موږ باید دغه ټرم صفر کو، ځکه چې ټي خو بیا وخت شو د هغې نه وروسته دلته چې راغه په دې باندې یو وخت تیر شو، نو دغه نه صفر کوو، دا په اول کې صفر و، نو د بل ټرم صفر کوو. یو ساین د تیتا منفي جی ټي پر 2 مساوي کېږي صفر، جی ټي پر 2 بلې خواته واړوئ، جی ټي پر 2 دا مساوي شي یو ساین د تیتا، د دغې ځای نه که ټي پیدا کړئ ټي به مساوي شي 2 دلته ورسره ضرب کړئ 2 یو ساین د تیتا په جی تقسیم کړئ، نو بیا موږ ته هماغه فارمول د دغې طریقې نه هم لاسته راغلو. نو تاسو کولی شئ چې یا د هغې طریقې نه ثبوت کړئ او یا د دغې طریقې نه ثبوت کړئ. راځو د ماکسیمم هغه دپاره د ماکسیمم هایټ دپاره یې فارمول ثبوت کو. د ماکسیمم هایټ چې ماکسیمم هایټ ته په څومره وخت کې رسېږي، په څومره ارتفاع کې رسېږي، ماکسیمم هایټ یا اچ ورته وایم. شکل داسې و، شکل داسې و د A B او C نقطې وي، د A او B C نقطې وي، دغه ماکسیمم هایټ و. په دې کې بیا مونږ د وای ډایرکشن نیسو، د وای د ډایرکشن موشن نیسو، وای ډایرکشن موشن، ځکه چې د دې اولنی سرعت دلته معلوم دی، دغه خپل سرعت دی، د ایکس په محور یو کوساین د تیتا دی، دا تیتا دی، او د وای په محور یو ساین د تیتا دی. نو مونږ د کتر دغه ځای پورې دغه ارتفاع د وای په محور دغه ارتفاع دی اچ، دغه ارتفاع چې پیدا کو او په دې ځای کې وی وای صفر دی، په دې ځای کې وی وای صفر دی، نو موږ کولی شو په اسانۍ سره د وای په محور باندې دغه پیدا کو شیان پیدا کو. نو که د A او B ترمنځ هغه ونیسو، د A او B ترمنځ حرکت په نظر کې ونیسو او د دغې رابطې نه استفاده وکړو چې وی مربع مساوي کېږي یو مربع جمع 2AS. ولې د دغې رابطې نه استفاده نه کوو؟ S خو په بلې هغې کې هم شته، په بلې رابطې کې هم شته، د S مساوي کېږي یو ټي جمع 1/2 AT مربع، په دې کې هم شته اس. مونږ د دې نه ځکه استفاده نه کوو چې په دې کې مونږ ته بیا د ټي ټرم نه وي معلوم، په دغه کې چې دا څومره ماکسیمم ته په څومره وخت کې رسېږي د ټي ټرم مونږ ته نه دی معلوم، نو مونږ داسې رابطې نه استفاده کوو چې د ټي ټرم نه پکې ورک کړو. صحیح ده. په هرې رابطې کې به فکر کوئ چې کومه رابطه استعمال کړئ چې هغې کې هغه ټرم چې نامعلوم وي هغه باید کې ورک کړئ. نو د ای وای په محور باندې اولنی سرعت، د ای وای په محور باندې اولنی سرعت چې دی هغه چې شی دی یو ساین د تیتا دی، یو ساین د تیتا دی، او په تعجیلي چې شی دی تعجیلي ای وای هغه منفي جي دی، او اخرنی سرعت وی وای صفر دی ځکه چې هلته خو جسم دریږي صفر دی، او ماکسیمم ډسپلیسمنټ یې څومره دی اس وای، دغه اس وای مساوي اچ سره کوم، ماکسیمم ډسپلیسمنټ ته زه اچ یم. نو زه اوس کولی شم چې په دغې رابطې کې دغه قیمتونه واچوم، د وی یا آخري هغه چې دی سرعت چې دی د هغې په ځای صفر اچوم، صفر جمع صفر مساوي کېږي اولنی سرعت څومره دی، اولنی سرعت دی یو ساین د تیتا مربع جمع 2 ضرب منفي جي واچوئ د ا په ځای، اس څومره دی اچ. د دغې رابطې نه که استفاده وکړئ نو دا به مساوي شي، صفر به مساوي شي د یو مربع ساین مربع د تیتا، دا به مساوي شي، دا به جمع منفي، دا به منفي شي 2 جي اچ. دا که دغې خواته واړوئ دا به مساوي شي د 2 جي اچ به مساوي شي د یو مربع ساین مربع د تیتا. د دغې ځای نه که اچ پیدا کړئ نو اچ به تاسو ته لاسته درشي یو مربع ساین مربع د تیتا تقسیم 2 جي.
د دغې رابطې نه کولی شئ چې تاسې هغه پیدا کړئ H پیدا کړئ. نو دغه رابطه دویمه رابطه شوه د هغه دپاره د مکزیمم ارتفاع دپاره. راځو د هاریزنټل رینج دپاره. د هاریزنټل رینج دپاره مونږ کولی شو چې رابطه ثبوت کو. هاریزنټل رینج کوم رینج و چې په ایکس وائی کې دغه حرکت و چې افقي فاصله څومره فاصله ده دغې ته هاریزنټل رینج وایي. هاریزنټل رینج د هاریزنټل رینج دپاره مونږ دغه رابطه باید ثبوت کو. آر مساوي کېږي یو مربع ساین د 2 تیتا پر جی، یا دا مساوي کېږي د 2 ساین د 2 تیتا په ځای زه داسې لیکلی شم چې 2 ساین تیتا کوساین تیتا. نو دا رابطه هم کولی شم چې ولیکم 2 ساین د تیتا کوساین د تیتا پر جی. دغه رابطه باید ثبوت کړم. مونږ په دغه هغه کې په دغه حرکت کې مونږ اولنی سرعت یو دی او د ایکس د محور کوم هغه چې د سرعت چې دی هغه یو ایکس مساوي کېږي یو کوساین د تیتا دی او د وای په محور یو ساین د تیتا دی. نو ځکه د ا نقطې او د سی نقطې ترمنځ ډسپلیسمنټ وګورم، ځکه دغه رینج چې دی د ایکس په محور باندې هغه د ډسپلیسمنټ دی. نو زه د ایکس په ډایرکشن باندې که ډسپلیسمنټ وګورم د ا او سی د نقطو ترمنځ دغه ډسپلیسمنټ دی د آر. که د دې لپاره زه د ډسپلیسمنټ معادله ولیکم چې اس مساوي کېږي یو ټي جمع 1/2 ا ټي مربع. دغه رابطې نه استفاده وکړم. ماته اولنی سرعت معلوم دی، اس راته معلوم دی او ټي که د ټول رینج شي چې د ټول رینج په څومره وخت کې طی کړی دی هغه شي، نو زه کولی شم او هغه 0 دی، ا پکې 0 دی. نو د ایکس ډایرکشن باندې زه د یو ایکس دپاره لرم چې یو کوساین د تیتا، د تعجیل دپاره لرم په ایکس باندې چې هغه 0 دی، او اس د ایکس په محور باندې دغه ټول رینج دا آر دی چې د ا او سی نقطو ترمنځ دی، دا د ا او سی نقطو ترمنځ دی او په څومره وخت کې چې کېږي هغه ټول ټي دی. نو ځکه دغه پکې واچوم د اس په ځای زه آر ولیکم، دا مساوي کېږي د یو په ځای زه په ایکس محور باندې اولنی سرعت واچوم هغه د یو کوساین د تیتا او په ټي په ځای باندې زه لوی ټي واچم، یعنی په څومره وخت کې دغه فاصله ویل کېږي هغه دغه د پرواز وخت چې دی په هماغومره وخت کې ویل کېږي جمع 1/2 ا 0 دی د هغه په محور باندې په ایکس محور باندې ضرب ټي مربع. نو دغه به 0 شي، د دې په ځای ټي مربع باید ولیکم خو دا به 0 شي، دا ټرم به ټول 0 شي. نو د دې ځای نه به ماته هغه شي راوځي د ټي په ځای ځکه هغه د ټایم اپلایډ فارمولا ولیکم، نو داسې به شي چې آر مساوي کېږي یو کوساین د تیتا او د ټي په ځای زه د ټایم اپلایډ فارمولا لیکم هغه 2 یو ساین د تیتا پر جی وه دغه فارمولا. نو دغه فارمول نه تاسو دا چې ساده کړئ دا به شي یو دا به شي 2 مخکې راوړم 2 ساین د تیتا بیا کوساین د تیتا پر جی. دغه فارمول هم راوتلی شي، دغه فارمول هم مونږ د رینج دپاره استفاده کوو. او که د 2 ساین د تیتا او کوساین د تیتا په ځای زه هغه ولیکم ساین د 2 تیتا ولیکم ساین د 2 تیتا، نو دغه فارمول دا رقم شکل هم غوره کولی شي چې آر مساوي کېږي یو ساین د 2 تیتا پر جی. نو تاسو کولی شئ همدغه فارمول استفاده کوئ او همدغه فارمول استفاده کوئ، د دواړو نه یو ځواب راوځي. نو دا لیکچر تر همدې پورې بس دی. روان لیکچر کې د دغه درو معادلو په اړه یا د پروجیکټایل موشن هغه حل کوو، مثالونه پرې حل کوو. ډېره مننه.